خدمت کې د ریاض خان او ستاسو د ملګرو په شمولیت باندې به دلته پي ټي آی کې نور موجوده دي او تېر چې مونږ هم دا کله په باریک سره ګټلی وو اوس به انشاءالله دا امید لرو چې د بلو کمپني سره به پي ټي آی وکړو کې انشاءالله زه شکر الحمدلله چې خدای پاک ما د اوسه توفیق راکړ چې د بوګو خلکو ما سره کوم ملګرتیا کړې وه خاص کر کنډاو کې هغه پاړنۍ دا خدمت دی او کوم سپورټ یې کړی و نو نن خدای پاک هغه وس توفیق مله راکړ چې دلته موږ دوه کار وکړه چې دا یو مثال جوړ شي دا چې ټول موږ ګورو بیا خاص کر په دې ایریا کې چې که هغه ورسره پډمړ والے یا که ورسره چې نو پاړنۍ والے یا ورسره چې نو کنډاو جنډا بوګو ورسره والے جنډا ورسره والے نو دلته موږ تقریبا د 40 کروڑه سیوا کار دلته اسپتال چې آی سی شو دلته په جنډه کې موږ سکول هاي سیکنډري کو دلته په پاړنۍ سکول هاي سیکنډري کو دلته د پوسټ کې بیرو لګېدي دلته د ایریګیشن کې بیرو لګېدي دلته هینډ پمپ ولګېدي د بجلی ورته کارو شو روډونه تقریبا ستاسو ټول چې څومره کنډاو روډونه دي کمپلیټ شو او باقي اوس چې دی نو 10 کیلومتره روډ سبا ته انشاءالله پلان کېږي د په هغې کې په پاړنۍ کوم روډونه دي او ستاسو دي زما خیال دی د دې نه پس به دلته کاروډ پاتې شي دلته چې خلک راځي نو دا ستاسو دا موږ ته یو ګوډ کې جوړ شوی دی باقي د دې نه مخکې چې دا 3 کیلومتر روډ دی نو انشاءالله تعالی دا له باندې نه راوځي انشاءالله تعالی دا به خالي جوړېږي انشاءالله روډونه د ستاسو د قانون قبله کوي سکولونه حوالې سره دلته تاسو کې د مډل سکول چې تقریبا نوه کاله چې کمپلیټ کړه بس چارجوري اوس پاتې ده او نور د سکول حوالې سره چېرته ضرورت وي ډیمانډ وي چېرته هایکول وي انشاءالله تعالی هغه سکول به موږ ورسره کوو خیر دلته خبره وکړه د کیس حوالې سره د کیس حوالې سره دا یو پروپاګنډا کېږي چې موږ د کنډاو د پاړنۍ او جنډا بوګو دا چې پرېښودي دي موږ دا ټول په سر کې شامل کړي او د دې موږ کوشش کوو چې د دې ګیس موږ دا موږ د کارخانو نه ورکړو ځکه چې دا مو سایډ دا اوږد دی او د دې نه موږ د ګیس د دې نه ورکړو نو د دې پراپر سروې شوې ده او پیسې ورته ما الوکیټ کړي دي ټایم پکې دې شولې دي او انشاءالله تعالی موږ دلته کور کور ته ګیس رسوو دا زموږ د خپلو خلکو سره وعده ده څه چې دی نو بې روغتیا خبرې نه کوم خو صرف دومره وایم چې دې وخت کې د ټولو نه غټه مسله چې زه په دې پوهېږم هغه د روزګار ده او د روزګار لپاره دا ضروري دی چې حکومت داسې اقدامات وکړي چې نوجوانانو ته باید روزګار راشي او د هغې لپاره یو پوره منصوبه جوړه شي نو زه ستاسو دا خوشخبري اورم چې یو د ګدون انډسټري سټیټ موږ ټول روډونه چې دي هغه موږ داسې ډیولپ کړو چې تاسو به اوس کتل 70 کروڑ روپۍ صرف موږ د ګدون کې دننه په روډونو باندې لګوو 70 کروڑ روپۍ او اوس زه اراده مې دا ده چې ستاسو دا کلی او دا پاړنۍ او دا پډمړ او دا ټول چې دی دا د لینک هم دلته دی ګدون سره او په ګدون کې موږ نوره ځمکه راکړو ګدون د سټیټ لپاره تقریبا 400 ټنه ځمکه نور راکړو نو ستاسو دې دغه ته وراشي ستاسو دې بونډز ته وراشي دا دې ستاسو د مېري او پاړنۍ او ورسره چې نو مرکبات او دې ایریا ته هغه سټیټ کور هغه شوی څه خلکو بلبلې نو کور غواړي خو دې سره چې دې که دا نه کوو د روزګار به چاته نه زموږ خو اوسه په روزګار ټول چې دا زموږ په اوورسیز پاکستاني دی زموږ روزګار ټول چې هغه په دوبۍ کې دی په سعودیا کې دی هر ځای چې خلک پیسې ګټي زموږ ګزاره کېږي اوس هغې ځای کوم حالت خرابېږي نو دلته موږ ماحول جوړو نو هغې لپاره دا ضروري چې موږ د ګدون انډسټري سټیټ چې دی دا موږ مزید مضبوط کړو دا دې ته چې نو د دې هغه مسایل حل کړو او دلته کارخانې نور یې ولرو نو دې کې یو خو زموږ دا چې د دې ایکسټنشن کوو دویم دې کې دا کوم چې موږ د ګیس د موږ فابریک قوت سره اګریمنټ کړی دی اگر چې د عمل رغبت نه شوی او پرنسپل په دې کې شوي دي
چې په ګډون کې مونږه د ګیس د بجلي پیدا کوو او په ارزان ریټ مونږ کارخانو ته ورکوو چې دلته کارخانې کامیابې شي او دلته نوجوانانو ته روزګار میلاو شي او تاسو ته پته لګېدلي یا به نه لګېدلي دلته مونږ ټیکنیکل کالج جوړ کړو ایرپورټ سره په شریکه په مشوره باندې په ایرپورټ ضرور سوال کار سبق مو وایي تاسو څو نوجوانان دي هغې کې مونږ ته ټیکنیکل ټریننګ ورکوو هغه ټیکنیکل ټریننګ چې دی نو شپږ میاشتې کورس دی کال کورس دی 3 میاشتې کورس دی د لپاره چې په دې کارخانو کې زموږ د برخه زموږ د سکل لیبر نشته انسکل لیبر دی نو انسکل لیبر د پاره ضروري چې دلته مونږ خپل ټیکنیکل کالج جوړ کړو چې مونږ خپل بچي سکل کړو چې دلته ورته روزګار راوړي پیسې ته روزګار ورکړي نو انشاءالله تعالی یو خدا درېمه خبره چې تر ټولو نه لویه د خوشحالۍ خبره دا وه چې دلته هغې سره ډېر جوړه کړل شي هغه پیرور هایر ورتراک ایکسټینشن پروګرام او تاسو ته پته لګېدلی دی پیرور هایر ورتراک ایکسټینشن پروګرام دی د هغې په فیزیبیلیټي جوړ کړي امید دی موږ به په خپل دور کې د هغې باقاعده کار وکړو انشاءالله تعالی هغې سره به ستاسو دا ټولې ځمکې د اوبو لاندې راشي دا ټولې ځمکې به د اوبو لاندې راشي زمیندار به ورته خوشحاله شي او چې کومې راپور ته اوبه نه رسي نو هغې لپاره موږ متبادل ارینجمنټ کړی چې موږ سولر ټیوبویل ورکړو تاسو د علاقه لږه سخته ده دلته د اوبو لږ مسله شته خو بهرحال موږ هغې ته سولر ټیوبویل ورکړو څلورمه خبره او چې هغه نوجوانان تاسو لپاره ده ما ورته ساتم نو ما د ایسبیک چیف سره خبرې وکړې دلته په دې کندرشیر او درشکۍ انټرچینج په میانځ باندې موږ ډېر لوی انډسټریل زون جوړوو انشاءالله اور انڈسٹریل زون کی بات کم از کم 20 لاکھ نوجوانان کو روزگار ملے اور انڈسٹریل زون کی بات جو چین اور پاکستان کو اشتراک باندې کارخانې دي او هغې سره به دلته د روزګار یو انقلاب راشي خوشحالي به راشي راتلونکی وخت انشاءالله ښه روان دی موږ که دې ملک کې په صحیح معنو کې اقتصاد وشي کرپشن بند شي کرپشن کنټرول شي او څوک چې د خپلو اختیاراتو ناجایز استعمال کوي هغې باندې نو سختي وشي نو په دې ملک کې د وسایلو کمي نشته دې ملک کې هر څه ډېر دي په دې کې خالص لیډرشپ پکار دی نو انشاءالله تعالی چې دغه انډسټریل زون سره به په دې علاقه کې زبردسته خوشحالي راشي او دلته به زبردست روزګار ملاوي زموږ دا امید دی چې که خدای ته منظور وي نو زموږ خلک به بیا سعودیا ته او دبۍ ته نه ځي که خیر وي دلته به خلک راځي روزګار لپاره انشاءالله تعالی زموږ دا پلان دي زموږ په دې څلورو نیم کال او د دې نه مخکې چې کوم ډول تاسو پکې څه فرق محسوس کړئ نه محسوس شته که نشته فرق تاسو مخکې وګورئ ډیجی روډ او تاسو باندې شوی هر یو څیز تاسو په دې علاقه کې باندې تاسو کتلي چې کوم شرمونه شرمېدلي په کوم طریقه باندې چې دی نو په نوکرۍ خرڅې دي په کوم طریقه باندې چې ټیکې تقسیمې دي په کوم طریقه باندې به چې نو ټرانسپورټ پوسټینګ کېدو ډېر څه اړتیا وه د یو د شکو یو ډاکولو داسې ماحول جوړو چې ښکارېدله چې لامل په دې کې بلکې څه قانون شته بلکې خو داسې ښکارېده چې ځنګل قانون دی د ځنګل قانون چې جوړ کړی شکر الحمدلله ملک مونږ واپس خپل ځای ته راوستو بلکې د هغې موږ وکړو او د قانون حکمراني مو کار وکړه بل دلته ایاز خان چې پارټي نه راغلی مسلمین ته زما خیال دی دلته په کښېنه باندې څه ستاسو علاقې نه کاندیډېټ وکړو چې دلته یې ویشلې کړی دی داسې نه که نه ده ما ته صرف دا ووایي چې دغې پارټۍ د لاسه دې علاقې کې چېرته خیر میلاو شوی چېرته ډیولپمنټ راغلی دی چېرته ترقي راغلی ده اوټ ته تاسو ورکړی دی او د اوټ رزلټ څه میلاو شوي د اوټ رزلټ دا میلاو شوي چې تاسو ورته اوټ ورکړو او چې بیا نواز شریف په اقتدار کې راغی په لومړی په 97 کې او بل مثال 97 کې نه په 93 کې په 93 کې راغلی اقتدار کې 90 کې چې الیکشن 88 کې 90 کې راغلی په 90 کې لومړی چې هغه اختیار راغی نو هغه دلته نه کارخانې مراف واخیستل تاسو زموږ د علاقې شاوخوا کړه دا کارخانې چې روانې شوې دلته روزګار جوړ شو امید پیدا شو هغه امید زموږ نه واپس واخیسته بیا دویم چې کله وشو دویم چې زموږ کله بیا اسلام کتاب
چې کله په ژوند کې اقتدار کې راغی نو د خلکو په اړه توپیر راوستې تاسو چې تاسو ګیم کتلې چې د هغې پاور هاوس په دلته او د هغې چې د بند دلته او پاور هاوس په چې هغه تاسو ډیمیټر لري بند دلته په غازي کې دی غازي کې دی بند او د هغې پاور هاوس په بروټه کې تاسو ګیم کتلی شته دا معلومي ده دا ډېر فرق پنجاب ته راځي راوشه پنجاب ته چلو دا ډېر مطلب یو کله چې پرایم منسټر هغه دومره باید شي چې هغه کې صوبایت وي او هغه د ټولو قومونو د حقوقو خیال ساتي بیا دا حال کېږي چې موږ یې کیو لیکاله بیا دا حال کېږي د یو قومي لکار دا چې په ټولو صوبې په یو ډول نظم کوي او اخري کې د مجاهد صاحبانو خبره کوم ډېر خاطر ټول علماو زموږ د پارلمان خبره قدر دي ریسپیکټیبل دي پنځه کاله حکومت تېر کړی ده که نه په دې پنځه کاله کې یو د شریعت قانون پاس کړی ما ته ووایي په دې ملک کې شریعت راوسته پنځه کاله کې صوبایي حکومت کې وکړو یو قانون پاس کړی دی شریعت لپاره ما ته څوک وښایي په پنځه کاله او بیا لا پرېږده د پیپل پارټۍ په حکومت کې مولانا فضلرحمان په حکومت کې وکړو وکړه د مولانا فضلرحمان په حکومت کې په هغې کې څه قدم اوچت کړی د اسلام لپاره اوس په دې حکومت کې په دې حکومت کې صدا نه کړی پوره شریک دی که نه پوره ملګری دی نو په دې کې یو معمولي قرارداد پاس کړی د اسلام لپاره نو هغه د اسلام چې صرف اوټ لپاره اسلام اوټ لپاره به اسلام راځي او یو خاص تقریرونه به کېږي او بیا به چې چوټ راته نه شي نو اسلامي د اسلام غواړي د اسلام آباد غواړي څه به خیال دی اسلام آباد غواړي که د اسلام نه غواړي ګورې که د اسلام لپاره صرف وي نو ما ته ووایي د اسلام آباد غواړي صرف او صرف د اسلام آباد غواړي نو انشاءالله تعالی دور به اسلام آباد ته نه دي پرېښی که نه ده ډېر مهرباني ډېر امیدوارم انشاءالله چې کیس پیسې به ته بالکل ورو بخیر انشاءالله تعالی ٹھیک ہے کنه چې زه لار یاد کړې روحونه یاد کړ نو دا وګورو اوس په اخر کې ما په اخر کې کوله او